بسم الله الرحمن الرحیم. د ام پی نیوز خوږو او درنو کتونکو ستاسو ورور شهاب خان یو ځل بیا تاسو ته په یو نوي پروګرام کې هرکلی وایي. قدرمنو کتونکو مختلف پروګرامونه چې دي هغه به تاسو زموږ په دې سکرین نن سبا ګورئ. د هرې پارټۍ چې څومره هم هغه سیاسي مشران دي او خپل سیاست چې په کومه پارټۍ کې کوي د هغوی سره د دې وبا په نوم باندې چې دی په دې باندې خبرې اترې وشوې. د دې نه علاوه ورسیز پاکستاني چې کوم زموږ وروڼه دي او هغه بهر چې هغه کوم خپل ژوند تیری د هغوی په حواله چې دی زموږ د مختلف سیاسي او سماجي مشرانو سره چې دی هغه خبرې اترې وشوې. نن یو ځل بیا چې دی سیاسي مشر دی د پی کې چې انفارمیشن سیکرټري چې دی اسد خان کوم چې د بریکوټ سره تعلق ساتي او په پاکستان تحریک انصاف کې خپل سیاست ترسره کوي د هغوی سره به هم په دغه حواله باندې خبرې اترې کوو. تاسو ته جی په خپل پروګرام کې هرکلی او په خیر راغلی وایو. ډېره مننه ستاسو د ټایم د راکولو. دا راته ووایه چې که تاسو وګورئ نن سبا دا وبا راغلې ده د کرونا په شکل کې یقینا چې ډېر خلک ترې متاثره دي نو په څه نظر ګورئ دې ته؟ جی لومړنۍ خبره خو دا ده چې دا د الله له طرفه یو عذاب دی او د عذاب په شکل کې ټوله دنیا په دې کې زما څومره خیال دی چې هغه په پیټ کې راغلی ده او د الله نه به سوال کوو چې الله پاک دې په خپل رحم په ټول مسلمانیت څخه د انسانیت باندې چې د رحم وکړي او الله دې زموږ نه راضي شي چې خدای پاک دا سخته په خپل قدرتونو ختمه کړي ځکه چې ساينس دی او که حکومتونه دي او که نورې څه ټیکنالوژیز دي ناکامه شو نو صرف یو د الله سره ده او د الله په سره به کېږي. الله دې په موږ ټول رحم وکړي او الله پاک دې دا وبا په خپل قدرت ختم کړي. په دې راته جي لږه تفصیلي خبره وکړئ چې په دې وبا کې ستاسو حکومت څه کردار ادا کړو؟ ګوره جی لومړنۍ خبره دا تاسو ته پته ده تقریبا 1200 ارب روپۍ چې د پاکستان چې دی لکه د حالاتو دپاره ګورنمنټ چې کوم دی هغه ریلیز کړی. अब مختلف سیکټرو کې بعضې خلکو ته دا نه ښکاري چې دا په څه کې وشو څه کې ونه شو چونکې دا یوازې یو خلک نه چې صرف یو خلکو له ډایرکټ پیسې ورکړی شي او په جب کې دې لاړې شي. د هغې کې د ټول نه مین خبره دا چې څومره غریبانان دي فوکس زیاتر په هغې خلکو باندې دی کوشش کوي چې لکه خلکو ته میلاو شي چې کم مستحق دي یا ډیلی ویجز دي یا پرسکه زمونږ د پښتو کې ورته مونږ دیاړي مار خلک وایو چې غریبانانو سره څومره اخلاص کېدی شي چې هغه په هغه مد کې وکړي. بیا د هغې نه علاوه نور سیکټر دي که پای کې ګوري په هیلث باندې دي کای کې ګوري څه ورته وایي د انډسټري سایډ باندې دي په هغې په بجلۍ په مد کې دي مختلف سیټونه باندې چې دی نو هغوی کوشش کوي چې دا لکه ریلیف عوام ته ورکړی شي. نو کوشش په دې مد کې دی او څنګه چې ما لاوره کې تاسو ته ووایي چې دا هر څه چې دی نو دا د الله له طرفه او د الله پر هم به کېږي انسان په اوس دا نه کېږي ځکه چې ټوله دنیا په دې لپیټ کې راغلې ده. نو انشاءالله چې کوم حده پورې د پاکستان په تاریخ کې د 1200 ارب روپو پیکیج چا مخکې نه دی کړی کوم چې واحد د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ چې راغی نو دا عمران خان وکړو. دلته کې یو سوال زما ذهن ته راځي چې تاسو چې د 12000 روپو خبره کوئ چونکې دا وینا کېږي کوم چې احساس دا پروګرام دی هغو په خپله وینا کې دغه وایي چې د چا پاسپورټ نو دا پیسې د هغو حق نه کېږي. عموما که تاسو وګورئ زیات تر اکثریت چې دی د پاسپورټ چې د چایي که نه نو تاسو سوچ وکئ زیات تر زموږ غریب چې کوم عوام دی هغوی د مزدورۍ دپاره چې دی بهر تلي دا هغې غریبو خلکو خو دا جي حق کېږي. بالکل ستا خبره حق بجا ده تاسو صحیح وایي خو مسله دا ده چې ګوره د دې دپاره چونکې دا داسې یو حالات رالل چې ایمرجنسي طور باندې رالل د هغې دپاره دغه کرایټیریا یې ښودل یا د هغې نه هغه ویستل چې هغه کسان مستحق دي نو د هغې دپاره کوم اډټ یا که نور څه مزید انویسټیګیشن کېدو نو ټایم چونکې ډېر تیزۍ سره روان دی نو هغه خلک په سفر کېدل نو بیا په دې مد کې دا سوچ شوی دی د کومې پورې زما معلومات دي یا زما عقل مني دا په دې مد کې شوي دي چې بهر مزدورول او سړی تلی نو دې مقصد دا دی چې بهر دې مزدوري کوي نو الحمدلله 10 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ چې دی ګټلی شي او خپلو بچو باندې هغې د صرف کولی شي نو په دې مد باندې هغوی دا کرایټیریا. دویم دا ده چې عموما پاسپورټ چې خلکو رخ کړی دی نه هغه خلک چې هغه اکثر عمرو لځي نو چې کوم سړی عمرو لځي لکه موږ مسلمانان یو الحمدلله په دې مد کې وایو په ټوریزم په سیټ خبره نه کومه نو عمرې له خلک ځي نو چې عمرې له ځي نو الله یې لکه دومره دله توفیق ورکړی دی چې دی څه ګزاره خپله کولی شي نو په دغې مد کې چې دی دغه خبر راغلی ده خو په دې باندې نور هم خبرې روان انشاءالله امید دی چې دا خبره کلیر شي که خیر مین یو ایشو روانه ده نن سبا تاسو په دې سوشل میډیا باندې کتلي او ډېر زیات یو غوبل جوړ دی او یو قیامت جوړ دی. بهر چې کوم مسافر رونه دي زمونږ ورسیز پاکستاني کوم چې د دې ملک نه وتلي دي او هلته کې خپل ژوند تیری د خپلو بچو دپاره رزق ګټي نو هغوی انتهایی په تکلیف کې دي
او د زیاتو مشرانو سره زمونږ خبرې اترې وشوې هغوی راته په خپله وینا کې هم دغه وویل چې دغه اورسیز پاکستاني چې ول دوی سپیشلی په 1 لاک روپۍ باندې د عمران خان صاحب دپاره ټیکټ اخیستی دی او د ووټ ته پول کولو دپاره چې دی هغه راغلی نو هغو ته تاسو چې په څه نظر ګورئ د هغو دپاره مو څه ګام پورته کړو که نه چې هغه ډیډ باډۍ پرتې دي. ګوره لومړنۍ خبره دا ده چې حقیقت دا دی چې ډېره سخت حالات دي. دویمه غټه خبره دا ده چې اورسیز پاکستاني دا د پاکستان تحریک انصاف نه دا چې دی بحیثیت د ملک دا ریډ کې هډي حیثیت لري نو د هغې نه څوک انکار نشي کولی. بله غټه خبره دا ده چې هغې چې کم سوچ تاسو وکړئ چې لکه کم سخت تکلیفونه کې دي حقیقت دی چې روان دی خو بعضې داسې دي چې دا انټرنیشنل میډیا یا پرس کا نورې داسې خبرې چې لکه هغه په ټایم باندې فوکس هغې ته نه دی میلاو شوی. نو په هغې مد کې چې کومه خبره تاسو کوئ نو لکه زه به تاسو اگزامپل نن د ټول نه غټه ایشو په سعودي عرب کې عموما زمونږ 25 لاک تقریبا زمونږ پښتانه دي یا پاکستانی دی هلته پاکستانی دي نو هغه خلک چې دی نو په سفرکي کې لګیا دي خو د هغې سره سره کلیرنس پتا ته میلاویږي د هغې ملکونو د ګورنمنټ د طرفه. دا یوازې زما یا د پاکستان خواهش نه دی چې پاکستان ووایي چې هلکه زما جازونه در هلکه سان نچوت کنه جي کله نه چې د هغه ځینې کلیرنس نه میلاو شوی نو دوی نشي تللی. بله غټه خبره ده ګورنمنټ پې عمران خان پې هغه دی سټرکټلی او زموږ صوبایي کوم وزیر اعلی چې دی محمود خان هغه په دې باندې ریکویسټ وکړو او تاسو ته پته یا نه هغه ټول نه غټه تیاره 777 چې کوم د هغې پوینټ د هغه بوینګ نه هغې ولېږل بېګانۍ حده پورې زه خبر وکړم چونکې زما تعلق هم داسې لږ ډېر په سعودي د ملګرو سره شته او پاتې شوي مونږ هلته زما ذاتي طور خپله مور هم په سعودي عرب کې د تیرو 3 میاشتو نه هلته بندیوانه ده. خدای حق دی چې هره شپه چې ورسره خبرې کوو نو انتهایي خفه ده. زموږ ماشومان ټول هلته دي خو وجه څه ده چې دغه فلایټ شډول دا دی پرایورټي هغه خلکو ته ورکړی کېږي چې کم په ایمرجنسي کې یا خفه دي یا مثال طور بیماران دي. د ډیډ باډي دپاره زما دوست دی چونکې ستاسو د کیمرې په وساطت سره دا خبره کلیر کول غواړم زموږ د پاکستان تحریک انصاف چونکې سعودي عرب دپاره پوکل 4 کسان ټاکلي شوي دي د ګورنمنټ د پاکستان له طرفه نو په هغې کې یو کس دی د هغه نوم دی عبدالقیوم خان. عبدالقیوم خان که تاسو وایئ نو زه به تاسو له نمبر هم درکم د هغې سره ډایرکټ تاسو رابطه کولی شئ خو په شرط په دې کې یو خبره شته د سعودي د ګورنمنټ دا قانون دی چې کم سړی خدای دې نه کړي هلته وفات شو د هغې دپاره د هغې خپله یو طریقه کار دی نو هغه پیپرز چې څومره د ډاکومنټیشن کلیئر وي که نه نو د هغو سره دې رابطه وکړي. ایون زما یو بل دوست دی وختي یو پوسټ وکړو انجینیر صاحب د بونیر هلک دی هغه دی شفیع عثمان خیل یو پروفیسر دی د هغې دا دغه وه که پرس که نن هم که کسانو کاغذونه تیار وي نو د هغو سره دې رابطه وکړي انشاءالله چې ماستون فلایټ کې به هغه هم راشي. لکه د هغې دپاره ښه ریګولرلی سټارټ شوي دی چې تاریخ نه به مستقل طور فل فلایټ چې دی نو د هغې پر 25 ډیډ باډي به په یو فلایټ کې راځي. ګوره جي دا خو ډېره ضروري خبره ده. وختي د انډیا یو شاعر دی ډېر نوم نه راوړلی ستا داسې ورته وایي ګلزار احمد نوم دی ګلزار تاسو به یې پیژنئ هغه یو پخوا یو نظم لیکلی او هغه نظم بای د وی وختي ماله مخې له راغی هغې کې هغه الفاظ دا ویلي کلي چې د لکه بهرنۍ چې کومه هوا ده که نه قاتله ده نو ضرورت څه دی چې زه بهر ته وځم. ما د خبرې مقصد دا دی الله دې نه کړي چې کم خلک شتمن خلک دی د کمو خلکو وس کېږي د کمو خلکو دا دی چې لکه هغو ته پته ده چې دا مسله کېږي چونکې زه ځان نشم یادولی په ما باندې هم اکثر زما ملګري د بهر ملکونو نه وایي ټولې په قلار اول نه کښېنئ خو زه نشم کښېناستی د هغې وجه ده که زه کښېنم نو بیا لکه خلک ستا د پته سیاسي پوینټ سکورینګ بیا په بله انداز کوي نو خدای ګواه دی چې لکه انتهایي د تکلیف مقام دی او ما تاسو ته په لاوله کې ووایي چې دا وبا چې دا یا دا تکلیف یا دا آفت چې الله راویسي دا به الله لرې کوي د انسان د اوس شی نه دی. نو مهرباني زه د ټولو کتونو ته کوم چې زموږ څومره دا ملګري دا اوري زه هغو ته دا سوال کوم چې مهرباني وکړئ چې ضروري نه د کوره مه وځئ که ضروري نه نو په خپل کور کې د خپل بچو سره ټایم والی کوشش وکړئ د خپلو بچو سره الله پاک یو ښه مقدر کړه د هغو سره خبره په سبق په ټایم ولا ټایم ورکړئ چې هغوی نه هوم ورک والی د هغې نه علاوه په کور کې یو ماحول داسې ښکلی جوړ کړئ خپلې فیملی له ټایم میلاو شي دا زما یقین دی ښه خبره ده او زموږ غریبي ده د دې نه انکار نشته مونږ غریبانان خلک یو مونږ به روزګار دپاره وځو مونږ به محنت دپاره وځو خو نه هغه خلک چې کم غیر ضروري دي ناغو ته سوال کوم چې خدای ته وګورئ مه کوئ او الله پاک دا آفت ختم کړي او په احتیاط به ختمېږي بل څه به نه ختمېږي. ډېره مننه چې دا ټایم راکړو. یو جهان مننه ستاسو. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें.